بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني باب تنزيه صوم شروده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. حاصل حدیث دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په حالت روزه کې حضرت عائشہ فرمایي زه خپل علما او د دې جواب چې دا هغه به چپلا دا معنی یو کړو. نفسي مسله خدا د خزه خپل اول صرف جایز نه دي، ثواب دی بکی او دا شان دغه جبه چپل صرف جایز نه بلکې ثواب دی بکی. البته سوال دلته دروجی دی چې روزدار خزه خپلې څنګه نو مخکې حدیث تیر شوی کو روزدار خپل خزه خپلې جایز ده او بیا په دې مسله کړی و ک د چا پزان باندې غریب ګماندای چې مخکې بلان شي روزه به ماته شي د تعریض الصوم علی الفساد پکې راځي نبی ولا مکروه ده او که پزان باندې غریب ګمانی چې مخکې نظم مثلا خپل اول کول شي یا قصه مخکې دی راشه و زين كده. وسوال لري بخدي جبه خپل اول اخي سره خو لاړین تیریږي د سړي نو اوس به څه کوو؟ توجه د دې حدیث مبارک علماء فرمایي حدیث ضعیف دی. محمد ابن دینار یو راوی دی توشان دی او سعد په نوم باندې راوی دی. امام ترمذی رحمه الله وی ضعیف روایت دی او که صحیح شي صحیح نو بعض علماء فرمایي ويمص لسانها جمله چې نه کړه دا مستأنفه ده. موږ نومیر 38 نمبر درس کې د جملو بیان کړی دی. جملې تقریبا ماته قسمه جملې دي کې یوه جمله مستأنفه ده چې د مخکې وروستو سره د هغې څه تعلق نه وي، السرینه و جملې. د دې معنا دا ده دغه ځای پورې خبره وکړله نبي علیه السلام په حالت د روژه کې زه خپلولم بس او بله خبره واورئ عامه خبره کوي خلکو ده ژبه به یې خپلوله دا د روژې خبره نه کوي. اوس پوه شوئ. درېیم جواب یو ویل ضعیف دی، دویم دا شو. درېیمه دا ده چې ګورئ د خپلې لاړې څوک تېروي دي سره روژه نه ماتېږي اتفاقا او که د بل لاړې تېرې کړي نو فقهاو دوه مسلې لیکلي. که د محبوب لاړې روژه ماتېږي او ورسره کفاره هم لازمېږي ځکه مزه ترې اخلي او که د غیر محبوب لاړې وي نو هغې نه بیا خلک کرکه کوي نو روژه ماتېږي. خو دا ده چې کفاره نه لازمېږي. کفاره نه لازمېږي چې د لذت دپاره څه تېر کړي وخوري یا د دوا دپاره یې دلته خو یو دپاره نه دي نو روژه خو ماتېږي اتفاقي شوله. نو بیا مطلب دا دی درېیم جواب چې زما ژبه به ښکلوله خو لاړې به یې باقاعده توکلې که نه نو دا خو پکې نه دي راغلي چې لاړې هم تېرولې چې بیا څوک دلیل جوړ کړي چې وګوره لاړې تېرولو سره روژه نه ماتېږي. پوه شولې په خبرو. اوس یو غټ سوال جوړېږي او خلک اعتراض هم کوي. ما خپله بار بار اورېدلی یم دی حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها باندې خلک دوه قسمه دی. یو هغه دی چې هغه حضرت عایشې رضی الله عنها د سره څه احترام نه مني، څه عظمت یې نه مني لکه شیعهګان. هغه ورته همدغه شان احادیثو کې وایي ګورئ دا ډېره بېادبه وه، نعوذ بالله، ګستاخه وه، نعوذ بالله، او بې حیا وه، نعوذ بالله. داسې خبرې څوک کوي بهر خلکو ته وایي او څوک د هغې احترام او عزت مني. عام سنین مسلمانان هغو بعضې پکې داسې دي چې هغو په دې دغه شان احادیثو باندې رد کوي اگر چې صحیح صحیح دي ویل رد کوي. دا غلط ځان چا نه جوړ کړي دي وایي او وجه دا بیانوي دومره پاکدامنه ښځه داسې بېحایي خبرې خلکو ته څنګه کوي. نو دواړه قسمه خلک غلط دی. ښه وایي د نبي علیه الصلات وسلام معجزه وه چې د هغه د کور خبرې د هغه بیبیانو بهر کړلې د مسایلو دپاره د امت دپاره. مسایلو بیانولو کې حیا نه وي. دا خو کمال دی چې خپل هغه حیا سړی په موټي کې کېږي او مسایل خلکو ته بیانېږي ده نه ګوري ما بدنامي ده او که که نه ده پکې. دا خو کمال ایمان دی. تاسو پوهېږئ که نو عایشې رضی الله عنها او دغه شان نورې بیبیانې چې وې په هغو لازمه وه هغو منله چې دا د نبوت دا کار د نبي علیه السلام د کور دا مسایل د بار ښکاره کول په موږ لازم دي ځکه بار بیانول خلکو ته. دا خو خپل هغه واجب او هغه فرض حکم ظاهرولو. په دې کې که څوک حیا کوي دا خو بې حیا دی. دې کې حیا نه ده پکار. دا صحیح مسله وایي. وګورئ وعن ابي هريره
رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومدغه مسألة ده یو سړي د نبي عليه السلام نه د تپوس وکړلو چې سړی نو سړی د ښځې سره مباشرت کوي ودې جما نه یادوي هسې ملاس ته یادوي دا به صحیح که نه نبي عليه السلام وایي جایز دلته خبره نشته بل ورته راغی همدغه تپوس یې ترې وکړو هغه یې منع کړو نه ته به نه څه منې ښځې سره چې هم کتل کومې ته اجازت ورکړې وه بوډا و کومې چې منع کړې وه هغه ځوان و وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشره للصائم فرخص له رخصت یو ته ورکړو سید ورسره څملاستلی شي روژه کې مطلب غاړه ورکولی شي ښکلولی شي اتم ښکلولی شي خو جما به نه کوي واده واخر بل ورته راغلی فسأله هغه دې دا تپوس وکړو فنهاه هغه یې منع کړلو فإذا الذي رخص چې وکتل هغه کس چې رخصت یې ورکړی و شیخ بوډا و وإذا الذي ناصاب هغه کس نهاه چې منع کړی و شاب ځوان و نو موږ دا قصه مخکې کړې وه زموږ فقهاو بس علی الاطلاق داسې لیکلي دي چې چا په غریب د چا په ځان غریب ګمان وي چې جما رانه پکې کېږي نو هغه ورسره څه بولي نه غریب دی نه او که غریب ګمان یقیني به ځاني چې دغلته نه رسوه په دواړه وله جایز دي عام طور غریب ګمان په ځان باندې د جما د ځوان وي نو حدیث کې ځکه دا منع کو او غریب ګمان د عدم جما په بوډای نو هغه منع نه کړلو اصل علت چې دی هغه بوډاوالی ځوانوالی نه دی بلکې څه دی جما ته رسي که نه رسي غریب ګمان یې د جما شته که نه شته پوهېږو په خبره د حدیث نه معلومه شوله چې مفتي له پکار ده چې یو شان مسله کې دوه سائلین راشي جواب بدل بدل د هغه د حالاتو موافق ورکولی شي سوال یو شان جواب یو د یو شان ورکوي بل ته بل شان ورکوي نبي علیه السلام په صحابه ورته ویل یو به دې تپوس کولو کم څه افضل دي نو هغه به کتل چې د لپاره څه افضل دي صدقه افضله ده همدغه تپوس په کوم عمل افضل دی د لپاره جهاد افضل دی ځوان دی جهاد افضل دی که څه افضل دي موقع ته به کتل حج افضل دی نو د موقع موافق د سائل حالت موافق به جواب ورکول د سره ګڼو احادیثو کې هغه تطبیق هم راغلی ده یو بېره کې یو شي د افضل وایي بل بېره کې بل ته وایي نو ما ویل دا د څه وجې نه حالاتو د وجې نه څه وجې نه سائل د وجې نه دواړه وجې کېدلی شي وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء شاباني چې غالب شي الټي یعنی الټي ہوگی او هو صائم دا روزدار وي فليس عليه قضاء روزه نه ماتيږي نو قضا به نشته البته ومن استقاع چې قصدن الټي وکي ابدا قصدن فليقضي روزه ما تشمل وزن قضا راوړي رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي وقال امام الترمذي فرمى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عيسى بن يونس نبي جنود فقراوي دي او امام محمد فرمى وقال محمد امام محمد يعني امام بخاري مراد ده لا اراه محفوظا محفوظ اليه نوما نغمان بينهما راي ده محفوظ به دل ربنا حديث فكر ده دا سره عيسى بن يونس دا سينه ده وقال ابو داود وقفه على حفصه معمر والزبيدي دا حديث موقوف ذکر کړي په حضرت حفصه باندې معمر راوي او زبيدي راوي او ابن عيينة او يونس ايلي كلهم من الزهري تاسو پیږئ کنه یعنی معمر زبيدي ابن عيينة يونس ايلي چې د ټول روایت د امام زهري نه کړی دی او به موقوف په چا باندې دی حضرت حفصه باندې یعنی مرفوع نه دی مرفوع موقوف پیژنو کنه چې صحابي ته سند ورسیږي د صحابي قول فيه یو ته موقوف وي او د نبی صلی الله علیه وسلم موقوف مرفوع اوس راځي په الټو سره او د روزه ماتيږي کنه د دې خبرې بیان ضروري دی نو ماته تاسو له متوجه شئ نه عزت ضروري او وخت شي کا زموږ فقهاو د روزي ماتولو په مسله کې د الټو دول صورتونه ذکر کړی دي تاسو وګورئ څو صورت الټي خپل وشولي یو صورت کې قصدن یو کړلې څو صورت شو دوا چې خپل وکړلې ډکه خلوي کنه ډکه خلمانه دومره زیات دی چې خلک یې نشي سره ولې یا به تیرې یا به بار ولي او ته شخل چې دومره نه وي نو ډکه خلوي کډکه خل نه وي هر یو صورت دوه صورت شو څلو خپل وکړلې ډکه خلا خپل وکړ قصدن وکړلې ډکه خلا قصدن وکړلې ډکه خلا نه خپل وشولې ډکه خلا خپل وشولې ډکه خلا نه څو شو څلور شو کنه
اوس د هر صورت درې صورت دي دا الټۍ بار ته ورته ولي او خپل تیرې شولې او قصدن یې تیرې کړلې نو هر څلور صورت سره درې درې ولګوه څو په شي چارتي دي 12 پوه نه شوې هذه حکومت سره تفصیلا وایي ما ته متوجه شي ټول اول صورت الټۍ د خپله وشولې او ډکه خوله وي دې کې اوس درې دي الټۍ د خپله وشولې ډکه خوله وي څو صورت دي پکې درې دا الټۍ وار ته ولې تیرې شولې تیرې کړلې درې صورت پکې شو کنه کوم صورت مې ویلول ګورې څلور صورتونه دي کنه څلور صورتونه کوم الټۍ قصدن وکړلې ډکه خوله وي دا الټۍ د خپله وشولې ډکه خوله وي د خپله وشولې ډکه خوله نه وي قصدن یې وکړلې ډکه خوله وي قصدن یې وکړلې ډکه خوله نه وي داسې وکړه اول پکې روان خپله وشولې نو څه وي ډکه خوله وي اوس د دې صورتونو سره ولګوه او بار ته ورته ولې او داس نه ماتېږي روژه پې نه ماتېږي یو ډکه خوله وي خپله وشولې ډکه خوله وي او تیرې شولې امام ابو یوسف رحمه الله ډکه خولې اعتبار ورکوي وایي چې خوله ډکه شي نو ټول داسې اوسې تېرېږي سیده لکه د بار نه چې څه تېرېږي یا د روژه ماته امام محمد رحمه الله قصد له اعتبار ورکوي قصدن خو یې نه دي که نه نه ده ماته لکه بار ته ورته ولې اتفاقا نه ده ماته که تېرې شولې امام ابو یوسف رحمه الله وایي ماته امام محمد رحمه الله وایي نه ده دریم او که تېرې کړلې دغه صورت کې امام محمد رحمه الله وایي ماته ده امام ابو یوسف رحمه الله وایي ماته ده هغه وایي ځکه ماته ده چې ډکه خوله وي او تېرې کړلې امام محمد رحمه الله وایي ځکه ما سره چې قصدن سره دا وشو دریم صورت روانه دي دریم صورت کوم خپله وشولې خو ډکه خوله نه وي دې کې اوس درې صورته بار ته ورته ولې اتفاقا نه ده ماته تیرې شولې امام ابو یوسف رحمه الله وایي نه ده ماته ځکه ډکه خوله نه وي امام محمد رحمه الله وایي نه ده ماته ځکه قصدن نه وي اتفاقا نه ده ماته او تیرې کړلې امام ابو یوسف رحمه الله وایي نه ده ماته ولې ډکه خوله نه وي امام محمد رحمه الله وایي ماته ده ځکه قصدن یې تېرې کړې شپږ صورته وشو که دا شپږ واړه د چا خپله شوي دي اوس راشئ قصدن یې وکړلې دې کې دوه صورتونه ډکه خوله وي بار ته ورته ولې تېرې شولې تېرې کړلې درې واړو کې روژه ماته ده اتفاقا دا خو آسان شو نهه صورته شو لسم یولسم دولسم قصدن یې وکړلې او ډکه خوله نه وي اوس راشه بار ته ورته ولې اتفاقا نه ده ماته بار ته ورته ولې نو اتفاقا نه ده ماته تیرې شولې ډکه خوله نه دي که خو تیرې شولې امام محمد رحمه الله وایي ماته امام یوسف رحمه الله وایي بیا هم نه ده ماته تیرې کړلې امام محمد رحمه الله وایي ماته امام یوسف رحمه الله نه دوه روایته یو وایي ماته بلکې نه پته نه لګي وایي شو زما نو نو که ډکه خوله قصدن یې وکړلې او ډکه خوله نه وي بار ته ورته ولې اتفاقا نه ده ماته تیرې شولې تیرې کړلې امام محمد رحمه الله وایي دواړو کې ماته امام یوسف رحمه الله وایي دویم کې نه ده او دریم کې دوه روایته یو کې ماته یو کې نه پته نه لګي وایي شو بیا وصعب چې دی امام یوسف رحمه الله په قول کې دی احتیاط بعضې صورتونو کې امام محمد رحمه الله په قول کې دی وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع النداء هكذا مغفانا لوي وبروني عبارة دوباره يعني حديث في خصوصا سنشتغل إلا من حديث عيسى بن يونس يرسل سنة وقال محمد يعني البخاري لا وراه محفوظا فريق سكت مشاهد نور عبارة مشتغل يعني تاسو سنوي الله خير هذه وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
معدان ابن طلحه فرمایي چې حضرت ابو الدرداء حدیث بیانولو چې نبی علیہ السلام ورته وکړلې فافطر پس روزه ماته کړه. هغه دې حدیث نه معلومیږي چې ټول سره روزه ماتېږي ښه، حالانکه اتفاقا مطلق ټول سره روزه نه ماتېږي. نبی دې جواب څه کوي؟ دې مطلب دا دی نبی علیہ السلام روزه ماته کړله سمانه ضعف فکر علی بیمار شو بس چې ذکر روزه ماته کړه دا نه چې ورته روزه ماته وه ماته کړه. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق أرسل ملاقاته فقلت أغد من جهنم الدرداء رضي الله تعالى عنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر. قال حضرتي ثوبان رضي الله عنه فرمائل حضرت ابو الدرداء رشتي ولدي کا صدقه وانا او ثوبان وي ورته وانا زچ ما سببت له وضوءه ما رړولي وبد نبی علیہ السلام د وضوءه او د زوبن او ترړولي او د سړي کولو. هغه د دې سره معلومیږي چې لکه او د سبب ماتيږي څنګه نو د هغه فرایه ده. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم وليس بدروجي بحالت کی مسواک کول څه حکم دی؟ احناف او مالکی وی بالکل جائز دی. علوم مسواک وی او کوچ وی او پر زوال نه مخ کی او پر زوال نه ورسته مسواک وهلی شي. دا حدیث مون دلیل دی. حنابلہ او شافعی وی چې مسواک زوال نه بس وال مکروه دی ځکه د خلی هغه بدبي ورسره ختمېږي. حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اولي ختمه موږ د جواب کې وایو د بدبي نه د معدې بي ګرات دی د ادم خوراک په وجه باندې د خلی بدبي نه او مسواک د معدې ولا نه ختمې د خلی ولا ختمې. وګورئ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ما نبی علیہ السلام لیدلې دی څومره شمارلې نه شم دومره ډېر يتسوق وهو صائم مسواک به وهلو د سهار کې شي او روزه به. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني ما ته شکایت دې زما سترګو سترګې مې خوږېږي رانجه پکې اچولی شم ویلاو حالانکه روژه وه نه معلومېږي رانجو سره روژه نه ماتېږي ښه. افاکتحل وانا صائم قال نعم ندوی بالکل رواه الترمذي وقال ليس اسناده بالقوي وابو عتيكة بدې کې راوي دی يضعف هغه ضعف بیان شوی لهذا ليس اسناده بالقوي دغه وجه ده. بهرحال نفس مسله ده چې رانجو سره برابرې روژه نه ماتېږي. وجه څه د روژه هله ماتېږي چې منفذ باندې څه پېټې ته دماغ ودرال شي خوله پوزه یا دبر سره او مسامات چې دي که نه دې سره که څه بدن ته ځي په هغې روژه نه ماتېږي او د سترګو رانجو سره هغه مسامات وکړي دا نه څه ځي حتی که حلق کې مزه محسوسه کړي حتی که په لاړو کې د سترګو د رانجو هغه توروالی محسوس کړي که نه هم روژه نه ماتېږي. او بعضې چا ویلي چې نه دلته منفذ شته دی روژه ماتېږي خو هغه قول چا ډېر اعتبار نه دی ورکړی. زموږ حنافو کې وکړه حنابله ورته مکروه وایي. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في العرج مقام كي النبي عليه السلام ولدلو يصب على رأس الماء فخبل سر يبرج ولي وصائم تسعال كي شروجو ويب بسر ولي إلى العطش تندي دلاسة أو من الحر يا تقربي دلاسة وصلا سبيل دشولة شي روجه كي سنة غسل كي يخواري دا پارا یا دا تندي دا کمول دا پارا دا جائز دا کا حدیث پورا حضرت ابو سعید خدری ذکر کړی رضی الله تعالی عنہ. فتح مکی بورز باندې من صحابه نبی علیہ السلام سره مکی ته روان روژه وه. نبی علیہ السلام روژه نیولې وه او صحابه ورته وویل چې روژه نه وي نو ښه به وي ځکه دښمن سره مقابله پکې راځي. او بیا دا قصه ذکر کړه په ځان یې اوبه راچولې. نو وجه دا ده روژه کې فرق نه راځي. وجه دا ده چې منفرد اصلي سره مخلي د نه خېټې ته نه دننه کېږي دماغ ته نه دننه کېږي که کم یخوالی بدن کې راځي یا تنده ګرمېږي نو هغه اوبه مساماتو سره دننه کېږي څه نه کوي. زموږ د امام صاحب او دا څلور وړه امام بنظ باندې جایز ده. امام صاحب رحمه الله نه کراهت تنزیهي نقل دی که څوک غسل کوي د یخوالي لپاره نو مکروه ده خو هغه صورت کې چې د روژې یعنې هغه صورت دی چې خپل عجز نه ښکاره کړي څه کمزوری مزه کلام
كذا شنو يا رب ده جائز هو درسته كذا سوجيني نبي امام سوي تقريبا وجد ما يلي كراهه تنزيه على ده شيء قسم ضروري اسمه قواله بكي راضي او کني خپل عجز الله تخکره کې عجز لري مزه الله مو جائز کړي هیڅ قسمه کراهت پکې نشته اور هر څوک چې روزه کې غسل کوي په دې نیت باندې چې ته د کوم شي ګرمي کوم شي امام سے هم دیتا چې حدیث کې راغلي چې نور امام ورای د امام سے هم دیتا بلا کراهت جائز وي ابن ته رسول اور شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رجلا بالبقي النبي عليه الصلاه والسلام يوصلي ترى بقي کی بقي مقام کی جنة البقي او غديره ده کنه او يحتجم اغلته حجامك ولا دا شداد بن اوس فرمای وهو اخذ بيدي النبي عليه الصلاه والسلام لاس نیولیو او دا کوم مقوا ل18 دا اتلسم تاریخ خلت من رمضان چې رمضان نه تیر شوی تاسو بیری کنه د روزه رمضان کې تیر شوی وي نو اتلس ورځې تیر شوی دا نور لسمه وای دا اتلسمه او بهر حال رمضان نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمای افطر الحاجم والمحجوم څوک چې خیر وایي ادم روزه ماتا او چاره چې وایي د ادم روزه ماتا ولې ایمو اتفاق دی حاجامي سره روزه نه ماتيږي خصوصا شوافی او مالکی او حنافو د حاجم د محجوم دې حدیث کې ولې داسې وایي البته حنابلة ولې دې حدیث هو جرای دا کړی دی چې موجه مکروه کیږي نو علماء د دې جوابونه کړی یو جواب پکې دا دی چې د حاجم روزه ماته شوله وجه دا چې اخر باندې خلق دي ناوی نه دیږي او د محجوم ولې ضعیف او شلوه مثلا د روزه نشي ماتولی دا خبر امام ترمذي ذکر کړی تاسو ګورئ رواه ابو داود وابن ماجه والدارمي قال شيخ الامام محي السنة رحمه الله عليه وتأوله بعض من رخص في الحجامه اصل څوک چې د مصابيح ماتین دي دغه د مصنف دي یعنی حدیث مصابيح کې هم محي السنة ده کنه یعنی مصابيح کتاب جاری کړو محي السنة هغه وی حجامه اور روزه کې چې چا جایز ګڼل هغه د حدیث تعویل کوي چې تعرضا للافطار ماتیږي نه افطار ته پیش کیږي المحجوم للضعف والحاجم لانه لا يأمن زكاة فامن کې دی من ان الذين يصل شيء الى جوفه چې ورسیږي چې شی به خېټه ته بمثل ملازم درخکلو د ملازم په وجه ملازم د بلزمه جمع ده اغلوغ د ویلې کېږي کوم کې چې دا ویله جمع کېږي د هغې د خپلو په وجه باندې وینه تېره نه شي او چا یو دا بیان کړی ده چې دې وصل کې غیبت کولو نبي علیه الصلاة والسلام د غیبت په وجه ویل چې روژه یې ماته یعنې ثواب یې ختم درس یې مخکې راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصه الګ دا حدیث پتا سو فضل اعمال کې اوریدلې څوک چې روزه ماته کی یو ورځ د رمضان بغیر څه د رخصت ماته کی ولا مرض النبي به کټور روزي ودي سي کړه ثواب ورته نه ملایويږي وای کله روزه ماته کی یو قضایي براوړي یو ورځ او شپته متوري کفاره او که داسې شی باندې روزه قصدن ماته کی توجه دي ویلې دي چې روزه عیني ولي او ماته کی خو تلذذ خارشي کی دی به توري دوالي هم به سره قضایي نو چې قضایي وکړه یو سنت کې اول کې ور سره کفاره وکړه ټول اتفاق دی ګناه ته ختم شو نو حدیث کې څه وایي چې ټول روزه ودي چې هغه شان جوړیږي معنی دا د ثواب نه حاصلېږي لکه رمضان کې الله پاک د جنت دروازې کولوي هغه رحمتونه هونه شي حاصلوي ټول عمر به روزه ونیسي ولم يقضي عنه نو قضا دغه نه نشي راوړلې بدل نشي پوره کولای صوم الدهر كله ټول عمر روزه شي دا هغه قضا نه جوړيږي او انسان اوګر کوي نيسي انا سبب پته نه حاصلېږي وقال امام الترمذي فرمای امام محمد یعنی امام بخاری نے اوریدلی دي يقول فرمایلی ابو متوس په حدیث کې راوی دي لا عارف له غیر هذا الحديث دي حدیث باندې پیژنه مبل حدیث دا نه پیژنه
وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم من صائم غير رجل كداسي ليس له من صيامه الا الظمأ اغوتا وروجه کې سره به سره تند ملاويږي ولې هغه ګناهونه کې ثواب ورته نه ملاويږي وكم من قائم ليس له من قيامه الا سحر او ډېر شپې ولاړ خلق چې عبادت کوونکي او ته د قیام ليس له من قيامه په قیام کې ورته نه ملاويږي مګر سره به سره بی خوبی وجه دای چې خلکو ته سباله به وي کنه مسما بیګا تهجد کول ریا کوي یا ټول شپه عبادت کوي بس پښپا کی وایي سکه دې سګوناو کې ټول عبادت پسید وی سي الفصل الثالث مخکې صورت کې کم من صائم ليس له من صيام الا الظمأ هغه چې روزه کې سي ګناه کوي او څو کوي دا چې روزه دي سي په حرام باندې ماته کوي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دري شيء روزنا ماتي لا يفطرن الصائم روزنا ماتي الصائم الحجامه يو لازم جمهور دلیل چې حجامه سره روزنا ماتي او دا شان مخکې حدیث کې څلور حدیث په باب کې تیر شوی الټی نه ماتي احتلامي نه ماتي سره ودي شي خوب کې د احترام وشي اگر چې د حدیث تبری وقال هذا حديث غير محفوظ عبد الرحمن بن زيد الراوي بكيره يضعف في الحديث كده غزو بيان شويه احاديث فيه وعن ثابت البناني قال سئل انس بن مالك كنتم تكرهون الحجامه للصائم حضرت انس د بوس شو تاسو په پته کړل حجامه روزدار د پاره على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتويلا الا من اجل الضعف ها ضعف وجه چې سره وسره ضعیف کیږي ځکه په دغه نه نو روزه کې فرق نه راوړي او دا زموږ جمهور علما وجه بیانوي امام بخاری نے تاریخ نقل لقال فرمایي کان ابن عمر چې يحتجموا اول حجامه کول د روزه په حالت کې به پرې هودله فکان يحتجموا بالليل به شپې کول او دا وځو په کې راځي کړه او عطاء قال ان مزمز ثم افرغ ما في لکه یو سره مزمزه وکي روزه کې بیکم یو بی غبار سوار تی بیک لاړی ته تیرې هغه سره روزه کې سفر نه راځي دا لاړو کې لاړی خشوي د وبو په ځای به تیرې فرق نه راځي دې ته ضرورت نشته چې بار بار لاړی تو کی او نه وسوسه جوړ کړی ثم افرغ بین سره توی کی اغا وبو فيه کمی چې په خله کې من الماء دوبونه لا يضره ضرر نور کېدتا اي ازدر طريقه چې دا تیری کی خپل لاړی وما الله بقي فيه چې کمی په خله کې باقی یعنی څو اثرات دو باقی تیر کې ثبات نه کوي یا څو کوئی معنا فيه دا وما بقي فيه مطلب په خله کې مو ثبات نه دی اڅو کوئی ما استفهامیه ده ایا د په خله کې بچو باقی هیڅ نه دی انکاری استفهام ولا يمضع العلك او مزغد العلك نه کوي هغه بوټي نه کنشن روزي او خاص بوټي هغه خپل مزي خپل کې ول چوري شي به د جوړ شکل جوړ شي څو وخت موري او شمون بګي دا دي نه جوړي کا ځکه اثرات تیریږي او که اثرات تیر شي به خروجه ماتيږي او که تیر نشي نو کم از کم تاریخ د سوم په فساد ته روزه فساد ته پیش کړه ولا مکروه ده فلز طریق علك لا اقول انه يفطر الزنا وجرجه ماتيږي خدا غایل کې ادي کړه چې خپل مذهب بالکل نه هغه کې نه ماتيږي ټیک دی او خپل مذهب کې اتیر شي زرات دي چې به خروجه ماتيږي ولکه ينهان ولکه دې نه من راغلي دا ځکه تاریخ سم الفساد دې بګی تیر